السلام علیکم ملګرو. تراویح 100 رکعات دي، 8 رکعات دي او 20 رکعات دي. نو غیر مقلدین وهابیان هغوی د دا واوري د مفتی سلمان اظهر صاحب خبرې چې ستاسو د قبیلې عالم دی دام وی چې تراویح 100 رکعات دي. د علماء دیوبند او د حنافو خبره نه منئ، د څلورو مذاهبو خبره نه منئ، نو کم سے کم د دا خبره ومنئ. او دې پسې بیا شهید مولانا شیخ حسن جان رحمت الله علیه هغه یو څو خبرې کړي دي، دلیل سره خبرې کړي دي چې تراویح 100 رکعات دي. دا در سره واورئ. او په دنیا کې 3 مذهب دي، یو 4 مذهبونه دي، هغوی وایي چې تراویح 20 رکعات دي. بل طرف ته د غیر مقلدینو وهابیانو او د شیعګانو د دې دواړو دا یو مذهب دی، دوی وایي چې تراویح 8 رکعات دي. او بل طرف ته یو نوی مذهب راوتی دی، مفتی منیر شاکر صاحب، هغه وایي چې تراویح پکې بالکل شته نه. نو په اصل کې او حقیقت کې وهابیان شیعګان هغوی هم نه مني، خو په ښکاره انکار نه کوي. ځکه که هغوی ته ته ووایې چې د تهجد لمونځ ولې نه کوې، نو هغوی وایي چې 8 رکعاته تراویح مې وکړې دا تهجد دي. نو هغوی تهجدو ته تراویح وایي، یعنې مطلب دا چې هغوی هم تراویح نه مني. نو راځئ ملګرو د ویډیو طرف ته ځو چې تراویح 100 رکعاته دي. په دلیل سره دا خبره واورئ او دا هم واورئ چې په تهجد او په تراویح کې فرق څه دی. نو دا ویډیو در سره خامخا لایک کوئ که خوښ هم شوه، او چینل در سره لازمي سبسکرایب کوئ. نو راځئ د ویډیو طرف ته ځو. تراویح خو 8 رکعات دي. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها صحابه کرام تپوس کو وکې ده، لکه سوچ کوي ښه. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها صحابه کرام تپوس کو نبی علیہ السلام د شپې 100 رکعات کول، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به 8 رکعات کول او درې به سره وتر کول. صحیح ده؟ په دې پوه شئ 8 رکعات به کول، درې به وتر کول. اوس وکې ده صحابه کرام کته وی چې دا تراویح منځ صحابه د حضرت عائشہ نه تپوس ولیکو. تراویح خلک په جمعات کې کوي که په کور کې کوي؟ نه راځي په دې باندې. عقل هم څه شی دی که نه؟ حضرت عائشې نه چا تپوس کو؟ صحابو ته تراویح پته نه و. نبي علیه السلام تراویح په جمعات کې کړي. تراویح خلک په جمعات کې کوي که په کور کې کوي؟ هغه د کور د مانځه باره کې تپوس کوي چې هغې ته تهجد وایي. دا فرقونه دي په دې کې ښه، ډېر بحث دی په دې کې. دا چې څوک نه پوهېږي په قرآن او په حدیث هغې ته دې خبرو څه بتوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تراویح 20 رکعاته وي. ځان ته چې کومې تراویح کړي دي دام 20 رکعاته وي، او 3 شپې چې په جماعت باندې کومې تراویح کړي وي دام 20 رکعاته وي. د دواړو په باره کې یو حدیث واورئ. ځان ته چې کومې تراویح کولې نو دا 20 رکعاته وي. عن ابن عباس رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يصلي بهم في رمضان 20 ركعة والوتر. مصنف ابن ابي شيبه باب كم يصلى في رمضان من ركعة. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایلی دي چې په رمضان کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم 20 رکعاته تراویح کولې. بعض خلک د دې حدیث په سند باندې جرح کوي، لیکن دا سند عملا متواتر دی. او کوم حدیث چې عملا متواتری داغي حدیث په سند باندې بحث ته ضرورت نه. وګوره عقد الجید صفحه 250 او مجموع الفتاوى د ابن تیمیه اتلسم جلد 240 نمبر صفحه. رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 شپې په جماعت باندې تراویح کړې وي. د حضرت ابو ذر او د حضرت عائشہ او د حضرت زید ابن ثابت رضی الله عنهما په صحیح احادیثو کې راغلي دي چې یوه شپه د شپې تر 3 حصې پورې، بله شپه تر نیمې شپې پورې، بله شپه تر پیشنمي پورې تراویح وکړي. خو دا 100 رکعاته وي. نو په دې احادیثو کې دا رکعاتونه مبهم او مجمل دي، او د حضرت جابر رضی الله عنه حدیث ورته تفصیل ده. عن جابر بن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فصلى الناس 24 ركعة وأوتر ب3. تاریخ جرجان جل 11 صفحه 142. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو شپه راووتلو او خلکو ته 40 رکعات لمونځ ورکړو، 4 رکعاته فرض او 20 رکعاته تراویح، او بیا وروسته 3 رکعاته وتر کړي دي. ویکټوري اهل حدیث چې کوم 8 رکعاته ذکر کوي د حضرت عائشہ رضی الله عنها په حدیث کې، نو هغه تهجد دي، تراویح نه دي. او د تراویح او د تهجد په مابین کې فرق دی.
وکټوریانو خو د احادیث نور کتابونه نه دي لیدلي خو په مشکات شرح لیکلي دي نو دا مشکات دی وګوري د تراویح باب جدا لګولې او د تراویح باب جدا لګولې په نوم د باب فی قیام شهر رمضان او د تهجد د پاره جدا باب لګولې په نوم د باب صلات اللیل هر کتاب د تهجد د پاره جدا باب لګولې او د تراویح د پاره جدا باب لګولې نو دا احادیث د تراویح په باره کې وکټوریان کله کله په دې نیټ کې وایي او په دې فیسبوکونو کې چې د تراویح لفظ ثابت نه دی نو وجه دا ده چې دوی صحابه نه مني د صحابه نه دا لفظ ثابت دی خو دوی د پاره صحابه حجت نه دی دا چوټه روافیز دي نو موږ دا لفظم ثابتو د صحابه کرامونه عن ابي الحسناء ان علي بن ابي طالب امر رجلا ان يصلي بالناس 5 ترويحات 20 ركعه بيهقي جلد 2 صفحه 490 د ابو الحسنان روایت ده چې حضرت علي رضی الله عنه یو سړي ته حکم وکړو چې خلکو ته 15 ترویحات 6 رکعات تراویح ورکا 5 ترویحات جمع د ترویح ده عن شتير بن شكل وكان من أصحاب علي أنه كان يؤمهم في شهر رمضان ب20 ركعة ويوتر ب3 حضرت شتیر ابن شکل چې د حضرت علی په شاګردانو کې خلکو ته به 6 رکعات تراویح ورکولې او 3 رکعات وتر به په جماعت باندې ورکول د حضرت علی او شاګرد نه د تراویح لفظ ثابت ده فرمای عن ابي البختري انه كان يصلي 5 ترويحات ويوتر ب3 مصنف ابن ابي شيبه حدیث نمبر 1928 دا د حضرت علی صاحب شاګردو 3 هجری کې وفات شوی دی ابو البختری فرمایي چې ابو البختری 6 رکعات تراویح او 3 رکعات وتر کول نو ګوره د تراویح لفظ ذکر کړی دی دارنګ یو بل حدیث کې د تراویح لفظ دی عن ابي الخصيب قال كان يؤمنا سويد بن غفله في رمضان فيصلي 5 ترويحات 20 ركعه بيهقي جلد 2 صفحه 490 د ابو الخصيب نه روایت ده چې حضرت سوید ابن غفله مونږ ته په 15 ترویحات 6 رکعات تراویح راکولې یو بل روایت کوم د تراویح لفظ وګوره عن سعيد بن عبيد أن علي بن ربيعة كان يصلي بهم في رمضان 5 ترويحات ويوتر ب3 مصنف ابن أبي شيبة حديث نمبر 1990 ده حضرت سعيد بن عبيد نه روایت ده چې د حضرت علي بن ربيعة التابعي به مونږ ته 6 رکعات تراویح راکولې دا د تراویح لفظ ما درته ثابت کې زه وکټوریانو ته چیلنج ورکوم ګوره یو ترویحتن یو ځل آرام ته وای د 4 رکعاتو نو وروسته یو ځل آرام ته ترویحتن وای نو چې د 4 رکعاتو نو وروسته یو آرامو کې دا یو ترویح شو 4 رکعات یو ترویح ده 8 رکعات ترویحتان دي 8 رکعات او چې د 8 نه زیات شي نو بیا ترېنه تراویح جوړیږي نو دا تراویح دا لفظ هم په دې دلالت کوي چې دا د 8 نه زیات دي وکټوریانو ته زه چیلنج ورکوم زما دې چیلنج ته دې جواب راکړي د وکټوریانو عمل دا دی چې دوی 8 رکعات کوي او دا 8 رکعاتو ته تراویح وایي او دا بیا په مسجد کې 2 رکعات کوي ټول میاشتې په جماعت سره کوي او ختم القرآن پکې کوي دا 15 خبرې دي دوی دې ماته دا په یو حدیث کې ثابت کی 8 رکعات د دې سره د نبی علیه السلام نه د تراویح لفظ موږ د صحابو نه ثابت کړو خو دوی خو صحابه نه مني نو ګوره اول خبر دی دوی د تراویح 8 رکعات دویم د 8 رکعاتو سره د تراویح لفظ دریم دوی 2 رکعات کوي 2 رکعات دریم ټول میاشت په جماعت پنځم ختم القرآن سره دا 15 خبرې دي دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ثابت کی او کتا سمون ته وای چې 6 رکعات د دې سره د تراویح لفظ او دا بیا 2 رکعات ټول میاشت په جماعت او د ختم القرآن سره زه درته د 1.5 احادیث ثابتوم خو مونږ ته آثار د صحابه حجت ده
احادیث او آثار دا دواړه به درته ذکر کوم ان شاء الله. دا پنځه واړه خبرې به درته ثابتوم.